د الله د طرف نه په مسلمانانو یو څو عبادتونه مقرر دي. یو دا دی چې دې سره د حج تعلق دی. د کال 12 میاشتې کې بل ټیم حج نه صحیح کېږي. د ذوالحجې په دې میاشت کې د لومبو لسو کې تقریبا د حج احکامات دي. دویم دې سره د قربانۍ تعلق دی. ابراهیم علیه السلام په دې کې قرباني کړې ده او د هغه نه پس مسلمانانو بیا زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم نو دې میاشت کې خلق قرباني کوي او بیا د اختر په دغه ورځو کې تکبیرات تشریق دی. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. نو د دې ګڼو عبادتونو تعلق دا د دې میاشتې سره دی. خصوصا د دې عبادتونو شروع او تقرری د یو جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراهیم علیه السلام نه شوې ده. د ابراهیم علیه السلام واقعه الله په قرآن شریف کې په ګڼو صورتونو کې کړې ده. په 15 صورتونو کې الله د ابراهیم علیه السلام ذکر کړی. 15 صورتونه او 53 آیتونو کې بیان دی. د حضرت موسی علیه السلام بیان او د حضرت ابراهیم علیه السلام بیان دا د ټولو پیغمبرانو په نسبت په قرآن شریف کې زیات شوی دی. روح انسان چې په دنیا کې وي امتحانات د الله به پرې راځي او چې څومره په دین کې سختی نو هغومره به امتحانات زیات راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. وی زیات آزمائشونه او ابتلاعات او تکالیف به په پیغمبرانو راځي. دین کې دا سخت ایمان مضبوط دی او بیا چې پیغمبر ته څومره نږدې دی بیا هغه ته څومره نږدې بیا هغه ته څومره نږدې دقسې ازمایشونه امتحانات به راځي. دا ازمایش او امتحان په قدر د ایمان دی. دا موږ پښتانه وایي لکه حساب قدر جوسا. څومره چې سړی مضبوط پهلوان دی ډوډۍ ډېره خوري او چې کمزوری دی کمه خوري. څومره چې مضبوط تکړه پهلوان دی نو دې کار هم ډېر کوي مشقت هم زیات دی او چې کمزوری دی مشقت یې کم دی. نو د امتحان تعلق د ایمان سره دی. امتحان بقدر الایمان. څومره چې ایمان یې مضبوط او کلک دی ازمایش په مضبوط او کلکي او چې ایمان یې کمزوری دی ازمایش په کمی. دا قانون دی. ایمان کې پختګي زیاته ده نو ازمایش او امتحان به هم سخت. لکه زه به مثال درکم. یو هلک دی هغه د لومبي کلاس سره تعلق لري نرسري یا د اول جومات ماشوم دی او یو د ام ای یا د ام اس سی د 14 جومات دی. نو د ماشوم ته به کمزورې پرچه راځي. پوټینۍ پرچه الف زر آر ولیکه او بې ضربه ولیکه. دا پوټینۍ غوندې پرچه به ورته راځي ځکه چې د ده صلاحیت کمزوری دی. دی کمزوري طالب العلم دی ورکوټې دی. ده ته د ام ای پرچه چې ولیکې نه پسې پوهېږي. ده ته که د بی ای یا د بی سی پرچه ولیکې دی پسې پوهېږي. دی راکوټې دی دله وړه پرچه ده او هغه بی ای او بی سی والا یا ام ای او ام سی والا چې کوم 14 جومات والا دي هغه له دا ماشومانو دا پرچه څوک نه لیکي. هغه لوی دی د هغه علم زیات دی نو هغه له مضبوطه پرچه جوړی تکړه پرچه والا جوړی. نور پرچه هم دغه سکول کې جوړېږي هم په دغه یونیورسټۍ کې جوړېږي او پرچه د کامیابۍ شی دی. دی هم په دې پرچه کامیابېږي. دا ماشوم او هغه مشر سړی هغه 14 والا هم په پرچه کامیابېږي. خو پرچه امتحان په قدر ده. جوسې شو په قدر ده. علم شو د دې علم کم نو پرچه وړه معمولی او چې د علم زیات دی نو پرچه غټه مضبوطه. دقه رنګې مونږ په ایمان کې کمزوري یو ضعیف یو ضعفا یو نو زمونږ ازمایشونه کم دي. که لږ زیات ازمایش راکوي دا خلک بیا د ایمان نه وځي تښتي. او پیغمبر ایمان مضبوط دی او کلک دی او قوي دی نو هغه مره په هغه باندې ازمایش او پرچه سخته ده. د هغه داسې مثال دی لکه پی ایچ ډي یا د ډاکټرۍ مضبوطه پرچه. ولې د هغه ایمان مضبوط دی کلک دی قوي دی مضبوطه پرچه به حل کوي. ما والا ایمان داسې دی لکه ماشومان نرسري یا کیجي جومات والا پهلی جومات والا. نو زمونږ ایمان هغسې مضبوط نه دی. مونږ له پوټینۍ پرچه به راکوي. که غټه پرچه راته کېږي مونږ نشو حل کولی. نو ابراهیم علیه السلام مضبوط ایمان والا و. دومره کلک ایمان چې قرآن شریف کې الله فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین. ماشوموالي کې دله مونږ هدایت ورکړو.
لا پوټې ماشوم دی او الله تعالی ذهن ولا مضبوط کړی دی، ایمان یې ولا کلک کړی دی او پخته کړی دی ورته، پوټې نه ماشوم. نو ازمایښونو دور پې شروع شو، څنګه چې سترګې وغړولې او په خوا بده پې شو. دا ایمان خو الله ماشوموالي کې په زړه کې اچولی دی، هدایت الله ماشوموالي کې په زړه کې اچولی دی. لومبی ازمایش د قوم سره او د مور و پلار سره شروع شو. مور و پلار ته بابا ما هذه التماثیل التي انتم لها تعاکفون، دا بوتانو ته سجدې ولې کوئ؟ ځانه مو ډانچې جوړې کړې دي او سیټ پاس ورته کېږي او چا نه زامن غواړئ او چا نه مال غواړئ او چا نه دولت غواړئ. دا څه کوئ؟ ډانچې مو په خپل لاس جوړې کړې، تا ته محتاج دی، تا جوړ کړی دی، تا ته محتاج دی، تا ول سترګې جوړې کړې، تا ول لاس جوړ کړل، تا یو ځای کې خښ کو دی، اوس بچي ته غواړې، اوس زامن ته غواړې، اوس صحت ته غواړې. تا څه کوې بابا؟ ما هذه التماثیل التي انتم لها تعاکفون، دا څه کوئ؟ لومبی پلار سره مقابله. د پلار نوم تاریخ دی، تاریخ په تی سره او یا آذر. بعض علما وایي چې دا تاریخ خپل نوم آذر لقبو، وی آذر هغه چاته وایي چې څوک بوتانو سره مینه ساتي، په عبرانی ژبه کې محب الاسنام، بوتانو سره محبت ساتي او د بوتانو مجاور وي او د بوتانو خیال ساتي، هغې ته ویل کېږي آذر. نو خپل نوم تاریخ دی او لقب آذر دی. بهر کیف دی پلار دی او مور دا دواړه د بوتانو عبادت کې ابراهیم علیه السلام سره نه کوي او د ستور عبادت پې هم کوم. قوم کې بعضې خلک و چې هغوی به د ستور عبادت کو، چا به د انور عبادت کو او چا به د سپومۍ عبادت کو. وروڼو د خدای ډېر شکر ادا کوي چې موږ صرف د الله عبادت کوو، مخلوق نه به نه غواړئ. د اسبابو لاندې کارونه د مخلوق نه غوښتی شي، د اسبابو نه بالاتر کارونه به د مخلوق نه نه غواړئ. د اسبابو لاندې کار څنګه دی؟ اوبه راوړه، دا سړی راوړي شي، ډوډۍ راوړه، دا سړی غوښتی شي، انجکشن راله ووه، دا د سړی والی شي، جامې راله وګنډه، دا د سړی ګنډلی شي، ما په دې موټر سایکل فلانکي ځای ته بوځه، دا د اسبابو لاندې دي. دنیا کې دا اسباب خلک استعمالوي، دې کې سوال کولی شي. دا نه شي ویلی چې ماله زوی راکړه، زوی د اسبابو نه بالاتر دی. کله سړی واده مو کي او هغه د واده اسباب هم برابر کړو، زوی ونه شي ما جوړ کا، جوړېدل د اسبابو نه بار دي. علاج به مو کې او د سر ناړو دی جوړ به هم نه شي، الله په دې سبب کې اړو شفا به وانه چي. نو عامو اسبابو لاندې چې مونږ په عرف او معاشره کې کم اسباب استعمالو او نتیجه پې مونږ اینو چې مونږ ته پې نتیجه میلاویږي، ډوډۍ خورې جوړېږي او هغه د اوبه راوړي او تا خلک یو بل راوړي راوړي، دې کې د بنده نه سوال کولی شي. او چې کم عام عرف کې د اسبابو نه بالاتر دي، اسباب به استعمال کې کله به وشي او کله به ونه شي، هغې کې به بنده نه سوال نه کوي، چا نه به هغې نه سوال کوي؟ الله نه. زیارت لځه، دا به نه وي چې ما جوړ کا او زیارت جوړ کړم، یا دا بچی دی زیارت راکړه. نه، دا زیارت یو نیک سړی دی، دا چې جم دی و نیک سړی و، د خدای نیک بنده و، د خدای ولی و بېشکه، لیکن دې په زامنو کې چا ته محتاج و؟ الله ته. دې چا پیدا کړی دی؟ الله. دته بچی نه کېدل، چا نه سوالونه کول؟ الله نه. دې چې بیمار و ناجوړه و، د به چا ته چغې والې؟ الله ته. دې به چا جوړه؟ الله. نو چې هغه پخپله په خپل ژوند کې خو عبادت گزار او نیک او صالح دی او په خپل ژوند کې ډاکټر ته محتاج دی، په خپل ژوند کې هغه دارو ته محتاج دی، په خپلو بچو کې هغه الله ته محتاج دی. مرګ نه بچ نه کړی شو، هغه خپل ولایت د مرګ نه بچ نه کړی شو، د بیمارۍ نه بچ نه کړی شو، بیماري پرې راله او مرګ هم راغی. تا نه بیماري د کوم ځای نه جوړېږي؟ ځان له بچي الله نه غوښتل، نو تا له بچي د کوم ځای نه درکړي؟ بعضې قمقل خلک دي زیارتونو له او زیارتونو باندې نومونه یې ښودي، دا د پلانکي مرض ډاکټر صاحب دی او دا د پلانکي مرض دغه کوي، د پلانکي مرض او دا غوټې ورکوي د دربونو له او د کبلو له. دا ناپوهتیا ده، ګورې پام کوئ. زیارت لتلی شي د شریعت د اصولو مطابق، او دا بعضې اولیاء نیکان صالحان په قبرونو کې د هغې احترام به هم کې، قدر کې، عزت پکې، لیکن غوښتنه په دغې امورو کې څیزونو کې چې د اسبابو لاندې نه دي، بر دي، چا نه به کوو مونږه؟ الله نه به کوو، بنده نه به نه کوو. لوی الله شته. دغه ولی الله د زمانې چې جم دی، د به الله نه سوال کوو. دی خو په دې مونږ ولي منو چې د الله نه سوالونه کړي دي او الله ته جړاګانې کړي دي او الله ته فریادونه کړي دي او الله دپاره قربانۍ ورکړي دي. که الله ته جړاګانې نه کولې او الله فریادونه نه کول او الله ته خپل حاجت نه پیش کولې، بیا دته مونږ د خدای ولی نه وي. نو ابراهیم علیه السلام وایي چې تاسو دا په خپلو لاسو جوړ کړي دي، هغه بوتان دي، هغه د کاڼو نه جوړ دي. زمونږ زیارتونو کې خو اولیاء نیکان هغه بوتان دي، بوتان
دغه بوتان به هم ګورې د نیکانو خلکو ډانچې وې په دې هم ځان پوهېږې چې تر پیغمبر د زوی په شکل به بوت جوړ کړی یا د پیغمبر په شکل به بوت جوړ کړی او هغې ته به ټیټ پاس کېدل دا تاسو څه کوئ بوتانو ته سجدې کوئ چا نه زامن غواړئ چا نه لوڼه غواړئ چا نه مال غواړئ افل لکم ولما تعبدون تاسو دې د خدای په قهر او غضب اخته یو ستاسو دا بوتان هم دي دا هم برباد او تاسو هم برباد دې خو ماشوم دی نو پلار کله سپېړه ورکوي کله نصیحت ورته کوي بوتانو سره بلدی راشه بچې که نه پلار یې څوک پلار به دا ډیزاینونه جوړول د بوتانو اعلی نمونه به یې جوړوله د هغې په شکل به خلکو بیا جوړول پوره کاریګر استاز مصري انجینیر و په دې سیس کې ابه لاستو هغه سولې به ورسره و ترخز به ورسره و آلات به ورسره و بوت به یې جوړو راشه که نه ابراهیم بچې ما سره کښېنه چې دې لږ بلد شي پلار چې کم کار د بچي مخکې کوي بچې ګورې هغسې کوي پلار د بچي مخکې سګرټس کي نو هغه هم سګرټس کي بچي مخکې نسوار اچوي نو هغه هم نسوارو سره شوق پیدا شي نو دې لګیا دی د بچي مخکې ابراهیم علیه السلام له خو الله په زړه کې هدایت ورکړو چې هغه به لګیا او دا پوده به یې جوړوله ورو ورو به یې ګروله ده به سټک واغې یو ټس به یې ورکا پوده به یې وله ماته نیک بخته مات یو پوده چې وله ماته کړه بیا خو بله وله نه شي جوړولی بله خواري مې کړې وه برباد دی کار صدیق به ای بابا چې کوم بوت ستا او زما د ترخز نه پوزه نشي بچ کولی نو ته دته سجدې کې نه پوهېږي دا څه کې یو ځل یې وله خشته بوت جوړ که هله بچې دا بازار کې خرڅول غواړي مطلب یې دا و چې راته مینه پیدا شي لږ دا یو څه که نه په دومره پیسو خرڅ کا بابا راوړه د بدل په ګران قیمت خرڅ کم دی لا ماشوم دی بوت یې وله ورکه د پلار مخکې نیولې د ښه مزېدار اعلی صندوق کې بند خشته یې جوړ کړي دا به ډېرې پیسې وکړي چې دا کور نه یې بار وویسته نو خپکې وله پړې واچو او بازار کې راخ که او چغه به یې کوله وی هغه شی چې چاله فایده نه ورکوي او ضرر ورکوي څوک به والي هېڅ فایده نشي در کولی او نقصان به در کوي که ردې تعظیم کې او ردې عبادت کې دا به څوک والي خلکو به رامنډه کوي خو زمونږ خدای راکاږي ځان پسې بوت راکاږي خدای راکاږي زر به یې روچت که خلکو به واقعي نیک بختیانو که دې خدای وی نو ما به ځان پسې راخ که دا څه کوئ تاسو نو لومبۍ ازمایش مور سره پلار سره قوم سره ستوري راښکاره شو چې ستوري ښکاره شو وی دا زما خدایان دي فلما فلت چې ستوري پرېوتل لا احب الافلین زما خدای رڼا نه ختمېږي رښتیا ده که نه ده دا انور د خدای رڼا ده دا سپومۍ د خدای رڼا ده دا زمونږ کائنات دا ټول د خدای رڼا ده دا زمونږ په زړه کې ایمان د خدای رڼا ده دا نه ختمېږي سپومۍ راوخته هذا ربي دا زما رب دی دا رب دی چې سپومۍ پرېوته یاره دا خو بیا انور راووت هذا ربي دا لوی او دا لکه دا جوړ د دې بعضې خلک چې وي چې هغه پرېوته ای ظالمانو وی هغه څیزونو ته عبادتونو سجدې مه کوئ چې کوم پرېواته پرې راځي لئن لم یهدیني که خدای ما ته هدایت نه وی کړی زموږ د ګمراهانو نه پلار سره مقابله مور سره مقابله قوم سره مقابله جګړې جوړې دي دا لومبۍ ازمایش او لومبۍ امتحان پلار ته نصیحت کوي یا بته ای زما پلاره لا تعبد الشیطان ان الشیطان للرحمن عصویه دا خو ته د بوتانو عبادت کې دا د شیطان عبادت ځکه شیطان درته وسوسه اچوي د شیطان په حکم او د هغه په وسوسه د عبادت کې د بوتانو دا د شیطان عبادت دی او شیطان زما د رب نافرمانه دی د هغې عبادت مه کوه او بیا ورته څه وایي یا ابتې لا تعبد الشیطان ان الشیطان للرحمن عصیه یا ابتې انی اخاف علیک انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن یریږم چې د خدای عذاب در باندې واقع نشي فتکون للشیطان ولیا نو د شیطان ملګری به شي ځکه عذاب به الله شیطان له ورکوي که تا باندې نازل که تا او شیطان به برابر شي پلار ورته دمکي ورکوي راغب عنت عن آلهتي یا ابراهیم زما د خدایانو نه ته رغبت کې زما خدایانو نه څنګ کې لئن لم تنتهي لارجمنک واهجرني ملیا که سم نشي په کاڼو دې سنګسارو دې دمکي ورکه پلار زه زما نه خوښه لرې شه زما د مخې نه په کاڼو دې سنګساروم که زما نه سم نه شوې او زما د خدایانو د بوتانو عبادت دې ونه کړه ګوره ابراهیم علیه السلام بیا څه وایي هغه چې د پلار دمکی ورکوي رجم کوم دی سنګساروم دی زما نه اخواشه هسه وایي ساستغفر لک ربي انه کان بي حفیه بابا زه به درله د خدای نه بخښنه غواړم
زما سنګساره وه زه به الله نه دله بخښنه غواړم. الله په ما ډېر زیات مهربانه دی، زه پوهېږم په دې چې الله په ما مهربانه دی، بخښنه به دله غواړم. نو قوم سره مقابله دا ګوره اسانه خبره نه ده. دا مقابله صرف د خولې نه، چا سره د مقابله روال ټکول پکې راځي، کنزل پکې راځي، جامې ککړېدل پکې راځي، بېعزتي پکې راځي، هر څه پکې راځي. ټول قوم سره مقابله ده، قوم دشمن دی. مور و پلار سره او خاندان سره مقابله ده، پلار دشمن، مور دشمنه، خاندان دشمن، جګړې شروع دي. دا لوی ازمایش دی، بهترین مضبوط ازمایش هغه دا دی. پیغمبر په درجه اوچتېږي خو اسانه خبره نه ده، لوی ازمایش دی. دې ازمایش نه پس دویم ازمایش د بادشاه سره شروع شو. بادشاه سره مقابله راغله، بادشاه ته اطلاع ورسېدله، بلکې تر دې حده پورې چې د ابراهیم علیه السلام د پلار په خپله د بادشاه له بوته ودرېږه، بادشاه له بوځم، هسې نه سبا د بادشاه سره مقابله راشي بیا وایي چې تا دا زوی پوهیو نه چې د ما غاړه خلاصوي. بادشاه سلامت دا زما بچی دی او دې داسې ګډې وډې وایي. ګورې که سبا ته خفه وې نو ما دله راوست چې څه ورسره کې ورسره یې وکړه، کې وجنې او کې جیل کې اچې. خو دا د ابراهیم علیه السلام پلار د بادشاه دربار کې ډېر مخوریز و. هغه ورته خیر دی ماشوم دی، بویه زه نصیحت ورته کوم پوه به شي، نه شو بیا به ورسره ګورو. بیا دې نه پس بادشاه غوښتی دی، بادشاه سره بیا مقابله راغلی ده. بادشاه ته مخامخ وي نمرود ته. په کافرانو کې دوه کافران بادشاهان هغه تېر شوي دي چې هغوی په ټوله دنیا حکومت و، یو نمرود یو بخت نصر. او مسلمانانو کې دوه داسې بادشاهانو چې د هغوی په ټوله دنیا حکومت و هغه وخت چې څومره دنیا وه، یو حضرت سلیمان علیه السلام او یو سکندر ذوالقرنین. د ده په ټوله علاقه چې څومره مخلوق په دغه زمانه کې دا ټول د ده سلطنت لاندې د نمرود هغه له لاړ. هلکه ته دا اخوا دېخوا خبرې ولې کوې؟ زه خو صاحب ټیک خبرې کوم. ولې ټیک خبرې کوې؟ ته خو خدای نه یې، رب بل دی، هغه ذات ته چې ته یې پیدا کړې او دا کائنات یې پیدا کړي دي. وی ښه او ژوند هم ورکوي مرګ هم ورکوي. نمرود ورته وایي دا خو زه کوم، دا ژوند خو زما په لاس کې دی، مرګ خو زما په لاس کې دی. وی ته وجل کې او جمدي کول کې وی یو وی ورته ښیم که نه چې ژوند او مرګ زما لاس کې دی او که نه دی. یو کسو د 500 حکم پې شوی د مرګ اډر پې شوی قاضي پې کړی هغه یې راوسته. وی ګوره دا مړ دی، مړ دا معنا چې پانسي کېږي، دی مې بري که ځه. او په لاره باندې یو بې ګناه سړی عجز غریب روان و، هغه یې راوسته او سر یې ته ووایي دا مې مړ کړه، امې جم دی که ژوند مې ولا ورکړه او دله مې مرګ ورکړه. بې وقوف ونه پوهېده، ژوند دی ته نه وایي، ژوند دی ته وایي چې چا نه یې سر و دا راجم دی که. ابراهیم علیه السلام خو پوه چې سړی بې وقوف دی، خو په جهان غټ بې وقوف دی، قمقل دی، پوه نه شو زما په خبره. یو لکی نشته نور پوره دی. وی چې ښه ژوند او مرګ ته ورکولی شي. وی د ما رب خو دا نور د دې مشرق نه راخیږي او مغرب ته یې غورځوي، ځکه نه ته د مغرب نه راوخیږه که نه او په مشرق یې واپس که که نه. فبهت الذي کفر والله لا یهدي القوم. الله قرآن شریف کې فرمایي بس دغه دی حیران شو چې واقعي دا نور خو الله راخیږي. زما د پلار نه مخکې هم دا راختېده، زما د نیکه په وخت کې هم دا راختېده، ځکه دې راخیږو ما پلار په وخت کې چا راخیږو، نیکه وخت کې مې چا راخیږو، او چې نور زما اختیار کې دی پکار دی چې د قبلې نه خو یې راوخیږو. بس چپ شو. نمرود دا سوچ وکړه چې دا هلک دی داسې نشم وجلی، د دې هلک دا خبرې ټیک دي، داسې فوري نه وجنم، او که داسې مې مړ کړ نو هسې نه ملګري نور پیدا نه شي. او خلک به مو چې ولکې مړ کړه د هغه خپله عقیده وه، ستا خپله عقیده ده، نو داسې سزا ورکوم چې هغه د دې ټول مخلوق دپاره د عبرت باعث شي او مستقبل کې داسې کار څوک ونه کړي. دمکي ورکړه وي ځه اوس درته غږ نه کوم خو ګورو به سره سم شه که تا له سزا در کوم. ابراهیم علیه السلام لکه سوچ وکړه چې زه خو سزا هسې ماله راکوي چې سره د خوښه یې به کوي، راشه د هدایت یو بله لاره ولټوه. د دې به دا قانون و چې دې به د اختر میله د ښار نه بار لګوله، د دې نمرود دې قوم. او چې د اختر میلې له به تلل نو د دوی یو مرکزي حال و لوی د ابراهیم علیه السلام په عراق کې بابل ښار و هلته پیدا شوی دی. د عراق د علاقه د نمرود ډېرې سلطنت وه، یو لوی مرکزي غټ حال و. هغې حال کې به دوی هغې کې غټ غټ بوتان لګېدلي وو، غټ خدای هم پکې و، واړه خدایان هم پکې وو. نو دوی به خوراکونه راوړل، میوې به یې راوړئ او په هغه حال کې به یې د بوتانو مخې ته کېښودلې چې په دې به زموږ د دې بوتانو نظر لګي، دا به د برکت شي. او چې مونږ کله راشو د میلې نه نو مونږ به دا میوې او دا خوراکونه وخورو. حق حال کې هغه خپلې میوې او قصې پسې کېښودې
او لړل میلې ده. ابراهیم علیه السلام ته هم پکې ست وکړو، هلکه موږ سره میلې نه دی؟ وی نه، انی سقیم، زه جوړ نه یم، روحاني طبیعت مې ټیک نه دی. د ټینشن چې ورته وي، دې نه لوی مرض بل نشته. پریشان یم ستاسو په دې شرک او په دې کفر. خو چې دې لړل میلې له ابراهیم علیه السلام تبرګیر اوچت کو په اوږه کې ښه ورغې هغه حال دروازه کوله وکړه، ماته یې کړه، ورننوت. چې ورننوت څنګه بوتانو ته یې وکتل، اوس ځای په دې واړه واړه بوتان ولاړ دي او مخې ته بلا خوراکونه پراته دي. لومبې ورته لګیا شو، الا تاکلون، خوراک هم مخکې پروت دی، خره بچو خورئ نه؟ خورئ که نه؟ نه خورئ؟ هغه بوتان دي. ما لکم لا تنطقون، دا خبرې ولې نه کوئ؟ خبیثانو، زه سره خبرې کوم، تاسو چپ ولاړ یې، خبرې نه کوئ. بس تبرګي باندې شروع کړه، وړو نه شروع کړه او ټس ټوس یې شروع کړ، ټول بوتان یې ټکرې ډکرې کړل، دړې وړې کړل، ختم یې کړل. هغه خوراکونو کې د بوتانو هغه کاڼي ټول وغورځول. او بیا هوښیارو، ځکه الله وایي ما وله هدایت ورکړی ماشوموالي کې، تبرګي راواخېسته او د غټ بوت په اوږه کې اویزان کړ او لاړه. چې دوی د اختر د میلې نه رالل او دا کوم وزیرانو، ممبران او دا اسمبلی والا، دا مقربین د بادشاه نږدې خلک، دی ورلل چې په زمونږ خوراک خو برکتي شوي، خوراک به وخورو، میلې نه رالل او په حال ورننوتل سره د بادشاه ویې کتل، نو خدایان یې ټول ګز ګمبد پراته دي، دړې وړې پراته دي. اوهو من فعل هذا بآلهتنا، زمونږ خدایانو سره دا لوبه چا کړې ده؟ دا نقمقل خلک دی. ستا خدای چې ځان نشي بچ کولی د یو تبرګي د غوزار نه، نو تاله زوی به د کوم ځای نه درکړي؟ تاله دولت به د کوم ځای نه درکړي؟ باران یو به یې مقرر کړو، دا د باران والا خدای دی، بل به یې مقرر کړو دا د زامنو والا خدای دی، دا د صحت او د بیماری د لر کېدو والا خدای دی. دا قمقل خلک دا کارونه ټول الله کوي، دا مخلوق نشي کولی. نو من دا زمونږ خدایانو سره دا چل چا کړی دی؟ دی بوتانو له په سر به یې شات او سوچه غوړي واچول، بیا په ژبه سټل، نو چې وا به یې چول پې چې برکتي شي، نو بیا به ورته یو کس ودروړي او ببوز یې به ورته و چې مچان پرې رانه شي. قرآن شریف کې الله وایي چې کم بوت د ځان نه مچ نشي شړلی او ته حفاظت کې او ببوز یې ورته وایي، اب تعالی څه خیر درکړي. دا چا کړي زمونږ خدایانو سره؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهیم. یاره نور پته خو نه لګي، خو یو هلک ته ابراهیم یې نوم دی او زمونږ دا خدایان په بدو یادوي. معلومیږي دا چې دا همغه کړی. نمرود ته پته وه، ابراهیم علیه السلام یې راوست، وی زمونږ د خدایانو سره دا لوبه تا کړې ده؟ انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، زمونږ خدایانو سره دا لوبه تا کړې ده؟ ابراهیم علیه السلام ورته څه وایي؟ بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. وروره ټوپک چې چا سره مرګ هغه کوي، توره چې چا سره غزار هغه کوي، تبرګي د مشر بابا په اوږه اویزان دی او دا لوبه ما کړې ده. وګورئ که نه بابا ته وګورئ، تبرګي هغه سره په اوږه دی، خو چې چا سره تبرګي په اوږه دی خو لانجه به هغه کړي که نه. نو تبرګي د مشر بابا اوږه کې پروت دی، نو تاسو دنه تپوس وکئ، د نورو کشرانو نه تپوس وکئ چې چا والی یې. نو البه وایي که زه یاد کړم زه به مجرم یم، او که دا بابا یاد که چا چې اوږې ته ته به راویزان کړی دی، نو چا به ده به کړي. دا معلومیږي دا چې بابا غوسه شوی دی، نن دی قار شوی دی، غوسه شوی دی، او دا نور نه بچي زما په خیال نافرمانو. نو بس خیر کله مشر غوسه شي نو بچو له غزارونه ورکوي که نه. نو دا راغلی دی او دا ټول یې وهلي دي او دا ډکرې ډکرې کړي دي، به تبرګي هم په اوږه کې پروت دی. خو پوه شو که فاسألوهم ان كانوا ينطقون، دي نه تپوس وکئ، که خبرې کولی شي تپوس وکئ، نو پته به ولګي البه ووایي. هغې یو بل ته وکتل، اوهو واقعي نه خو دا بابا غزار کولی شي، ګوره په داسې طریقې راګیرول، نه خو دا بابا غزار کولی شي او نه دا بچي خبرې کولی شي، نه الویلی شي. یو بل ته پټ و، یاره واقعي مونږ خو ډېر قمقل یو، مونږ خو ډېر بېوقوفان یو، دا هلک خو رښتونی دی. یو بل سره پټ پټ لګیا دي. بابا ځان نشي بچ کولی دا تبرګي نه، نو خورې ما به بچ کي. هغه تبرګي نشي چلولی او دا خپل ټول بچي د مخ کې ټکو سترې کېدل، دا ډو غږ نه کو چې د ما دا بچي مه وهئ، دا کارونه نشي کولی. دی به موږ له څه خیر راکړي. خیر نمرود خو اوس دې وخت کې ځان نه ذلیل کوي که نه، بس فورا یې د ده متعلق اړه وکړه چې ابراهیم ګرفتار کړي.
او د دې لپاره ما سزا تجویز کړه چې دی به اور کې اچو او داسې اور کې به اچو چې هغه به د عبرت یو لویه نمونه اعلان وکړه چې سرکاري طور به دې اور کې غورځول کېږي او چې څوک هم په دې کې حصه اخلي خدایانو نه مې امداد وغواړی وی چې څوک هم په دې کې حصه اخلي مهرباني وکړئ هغه په دې خشاک کې حصه واخلئ زه په خپل هم دا اور بلولی شم نمرود وی خو تاسو په ذریعه به بلوم چې ستاسو ثوابونه وشي ستاسو د خدایانو دشمن دی دله سزا ورکوم صاحب خلک لګیا دی څوک یو بار خشاک راوړي څوک دوه باره خشاک راوړي چې چا به خور بیماره وه ښځه بیماره وه هغې به نظر کوم منښته به یې کوله که د ما دا زوی نه جوړ شو نو زه به یو من خشاک د ابراهیم علیه السلام د سوځولو دپاره راوړم که د ما دا پلار جوړ شو یو بار خشاک به راوړم د دنیا خشاکونه را جمع کېږي یو خاص ځای خوري دلته کې خلک غورځوي یو میاشت خو خلکو خشاکونه راوچلول او چې خشاکونه یې راوچلول تیلې ورته که د هغې نه یو عجیبه اور جوړ شو داسې اور جوړ شو چې بره مرغۍ پې د پاسه پر نه شو باندې نږدې څوک ورتلیم نه شو ابراهیم علیه السلام یې راوست دی اوس اور کې غورځوي دا اوس بل ازمایش دی رونو یو هغه ازمایش و چې کوم یې د قوم سره راغلی و دویم هغه ازمایش دی چې هغه د مور پلار سره راغلی دی بل هغه ازمایش دی چې هغه د بادشاه سره راغی بل اوس هغه ازمایش دی چې اوس اور ته غورځولی کېږي اور ته یې غورځوي به یې څوک ځکه اور ته خو څوک ورنږدې کېدی هم نه شي چې دې څوک غورځوي خو هغه خو سوځي په خپله دی به څنګه یې اور ته غورځو وایي شیطان د انسان په شکل راغی او شیطان خو د دوزخ هغه منجنیقونه لیدلی دي نو دوی ته یو چل وښاو یو مچوغڼه چې ورته وایي یو باڼې چغ یو شی یې ورته وښاو یو ټال هر څه سره چې ته تعبیر کې چې دی به تاسو په هغې کښېنوئ هغې له به جوټه ورکئ او چې څنګه د اور منځ ته ور اوچت شي نو پرې به یې کړی نو دی به د اور دې منځ ته ورغورځېږي دی په هغه پړي باندې ابراهیم علیه السلام کښېنو ظالمانو ظلم دومره وکړه چې جامې هم ترې وویستلې بربنډې چې رسوایي یې راشي او چې څنګه یې په هغه ټال کښېنه او ټال اوچتی نه اوچتېږي فرشتو کلک نیولی دی زور لګوي نه اوچتېږي شیطان د انسان په شکل راغی وی دا اوچت کې که نه وي بابا نه اوچتېږي وی زه راته یو چل ښیم هغه چل وکړئ دا به اوچت شي وی داسې وکړئ چې پېغلې جینکۍ راولئ او هغوی د سرونه سرتور کړي او دلته د ګډاګانې شروع کړي تاسو ګورئ اوچتېږي او که نه اوچتېږي هغه ته پته وه چې د رحمت فرشتو دا نیولی دی او چې دا جینکۍ سرتور سر راشي د رحمت فرشتې لر کېږي جینکۍ به سر په کور کې نه ښکاره کوي ګناه ده سخت ګناه او جرم ده ویښته به نه ښکاره کوي مری به نه ښکاره کوي لیچې به نه ښکاره کوي نری لباس به نه اچوي ګورې د رحم فرشتې نه راځي بابا ناجوړه دی او بیمار دی او زن کدنې دی او لور یې سر تور کړی دی خوا کې ورته ناسته ده نو تاسو وایه د رحم فرشتې به راځي که د غضب به راځي د غضب به نه مونږ په خپله د خدای قهر له دعوت ورکوو بابا په کوټه کې پروت دی زن کدنې دی او تصویرونه په کوټه کې اویزان دي نو چې تصویر په کوټه کې اویزان دی نو د رحم فرشتې به نه راځي د غضب